أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. والاسم عند البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة استعمالها. د دې ځایه تر هغه ځای پورې والله اصله الهون علامه بیضاوی رحمه الله یو 15 مباحث بیانوي. اول بحث د بصریینو په نزد د اسم اصل څه دی او د بصریینو دلایل څه دي. دویم په بصریینو به یو اعتراض وارد شي، علامه به د هغې جواب ذکر کی. دریم وجه د اشتقاق به عند البصریین ذکر کی. څلورم د کوفیینو په نزد د اسم اصل څه دی او د هغوی دلایل څه دي او د هغوی تردید به ذکر کی. پنځم بحث یو اختلافي مسله به بیان شي چې اسم عین دی د مسما سره او که غیر دی د مسما نه، او یو دوه اعتراضات او د هغې جوابات به ذکر شي. اول بحث د بصریینو په نزد د اسم اصل څه دی او د دوی دلایل څه دي. بصریینو په نزد اسم په اصل کې سمونو واو حذف شو په آخره کې او اول ساکن شو. ابتدا بساکن خنوا نو په ابتدا کې ورسره حمزه الوصل اضافه شو نو اسم شو. د هغوی دلایل څه دي نو یو څه دلایل هم ذکر کوي. والاسم عند البصریین، اسم د بصریینو په نزد من الاسماء التي د هغې اسماؤونه د حذفت اعجازها چې آخر حذف شوی. سمون و ناقص واوی واو حذف شو. ولی حذف شو؟ لکثرت استعمالها د ډیر استعمال د دینا، او کثرت استعمال مقتضی د خفت ته او تخفیف حاصلیږي بالحذف. وبنیت اوائلها علی السکون، مبنی کړی شو اوائل د دې په سکون. اسم د هغې اسماؤونه دی چې آخر حذف کیږي، اول مبنی کیږي بر سکون. فادخل علیها مبتدا بها، داخل کړی شو په دې باندې په داسې حال کې چې شروع کیږي په دې حمزه الوصل. حمزه الوصل حمزه وصلیه، حمزه وصلیه په ابتدا کې ولې راوړه؟ لأن من دابهم ان یبتدئوا بالمتحرک، ځکه د دوی طریقه دا ده چې دوی شروع کوي په متحرک. ویقفوا علی الساکن، وقف کوي په ساکن. د دوی طریقه دا ده. دې کې دې خبرې ته اشاره وشوه چې ابتدا بالساکن محال نه ده، جایز ده. ابتدا بالساکن محال ده او که جایز ده، دا یو اختلافي مسله ده. بعضې وایي ابتدا بالساکن محال ده. د هغوی دلیل دا ده چې مونږ تتبع او تالاش وکړو، استقراء. مونږ کلام عربي کې چاته ابتدا په ساکن نه ده لیدلی. بعض عالمان وایي چې ابتدا بالساکن جایز ده.
په کلام عجمی کې د دې ډېر نظایر شته تاسو چې تتبع کړی دا او نم د بیا موتی نو دا دلیل د عدم نه دی دا دلیل د عدم وقوع نه دی چې شته نه شته دی خو تاسو نه دی لیدلی عجمی کې ډېر داسې دي چې موږ ابتدا به ساکن کوو لکه اوس مونږ وای سکول دا ابتدا به ساکن ده که سین مفتوح شي نو سکول نه دی بیا سکول دی مونږ وای سټیشن دی که نه که سین متحرک شي نو بیا سټیشن شه تاسو به پوه شئ دا ابتدا به ساکن مونږ کوو که نه نو دا نه د خوښه چې ابتدا به ساکن محاله ده ځکه یې ویل لأن من دابهم یبتدئ بالمتحرک د دوی طریقه ده چې دوی داسې کوي خپل رایه ورسره شامله نه کړه ځکه رایه دا شان نه ده نو هر کله چې ابتدا به ساکن دوی نه کوله نو حمزه وصلیه یې راوړه نو اسم ته جوړ شو ويشهد له تسریف على اسماء سدلیل دے چے اسم پاسل کے سمونو لکا بسرین چوئی ندا چے اصل کے وسمونو لکا کوفین چوئی دلیل اول دلیل دا دے چے جمع اسماء رازی او جمع الجمع اسامی رازی اسامی نو کچرتا ویسم وی نو جمع بے اواسم راتلے جمع الجمع بے اواسیم راتلے علاقہ تازو پی پوچھوئی درم تصغیر سمی رازی سمی کچرے اصل کے ویسم وی نو تصغیر بے وہ سیم راغلے وی وہ سیم ماضی مجهولی صیغه سمی ترازی کچرتا اصل کې وې سموي نو ماضی مجهول به وسم تو راغله وسم پینزم ومجیء سمن کا هدن سمن هم راضی لکا هدن لغت فيه دا پک یو لغت ته قال یو دلیل پیش کئی شاعر ویلی دی والله اسماکا سمم مبارکا آسرک اللہ بی ایسارکا ابو خالد تفتزانی د خپل محبوب صفت کئی اللہ تعالی تو اوچت کڑے سمم مبارکا پوچت دلو مبارک سر آسارک اللہ بی ایسارک اللہ تغرکڑے پا دی باندے پا غرکول استا سرا شیر کے سمن راغے سمن کچرتا اصل کے ویسمینو سمن با نراتا وسمن براغلے ویسمن براغلے علاقہ سو پوچھئی والقلب بعید کوفیان وی نا اسم پا اصل کے جمع اسمان نوا بلکہ جمع اواسمو وا اور بیا چکم دے قلبو شو قلب واو آخر لویوڑے شو اور بیا پا حمزے بدل شو اور پا دی طولو سی غو کی قلب شوے دے نو دے جواب کئی والقلب بعیدن قلب دیر لری دے غیر متردن دیر واقع هم ندے کثیر الوقوع ندے پٹولی سیغو کی واقع کی گی هم نا دا قلب قول کول دا ضعیف دی خانو چے مشتق من ہو اس شے دے و اشتقاق ہوا وجد تسمیه صدا و استقاقه من السم اشتقاق دا دے دا سم وین دے او سم وی رفعت توی
اسم تا اسم ولی وی لأنه رفعت للمسمى وشعار له ځکه دا اوچتوالی دی د مسما ذات په نوم اوچتیږي او علامه د مسما د پاره یو علامه م ده رفعت د مسما ځکه دی چې د حقیرو څیزونو نومونه خو څوک نه ږدي میږي ته خو نوم څوک نه ږدي میږي او موږو نومونه شته که نه که نشته شته څه نومونه دي نشته که نه ډیران ګل او سپین ګل او تور ګل دا دغه نومونه دي د میږو نشته که نه خو بس مغه اسم جنس په نوم یادېږي ځکه چې حقیر دي نو چې چاله نوم ږدي دا نوم دلالت پر رفعت کوي نو دا د مسما دپاره یو رفعت دی چې دا حقیر شی نه دی تاسې پرې پوه شئ قابل قدر شی دی نو سم هم رفعت ته وایي و شعار له علامه م ده ما بالامتیاز هم دی یو شی د بل شي نه جدا کېږي په نوم دا د بصرینو مسلک شي ومن السمت دا د کوفینو مذهب ذکر کوي او یا دا اسم د سمتون نه دی عند الکوفین د کوفینو په نس و اصله وسمن اصل وسمن دی وسم حذفت الواو واو حذف کړی شوی دی وسمن نه واو حذف شو وعوضت همزة الوصل او د واو په ځای باندې همزة الوصل راوړی شو واو د اول نه حذف شو او په اول کې همزة الوصل راوړی شو ولی د دې یو دلیل لیقل یلالو چې یلال کم شي واو د لرې کو په ځای د حمزه راوړه اول ته خو د واو لرې کو او اول د ساکن کو او بیا د حمزه راوړه نو هغې کې دغه یلال زیات دی لہذا و زمونږ مذهب ښه دی ورد علامه بیضاوی دا قول مردود دی په کوفیانو ولی بأن الحمزه لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم ځکه حمزه نه ده معلومه په بل ځای کې چې داخله شوي په هغه ځای کې چې د هغې ابتدا حذف شوي یا لکه اخر حذف شي او په ابتدا کې چې راوړی شي حمزه راوړی شي تاسو پرې پوه او داسې نه دي شوي چې دا ابتدا نه حذف شوی یا په ابتدا کې حذف هم شوی یا په ابتدا کې حمزه هم راوړل شوی او یو څو ځایونه دي اسم د هغې نه نه دی هلکه پرې پوه شئ لأن الحمزه لم توحد نه ده معلومه داخلتن علامه په داسې حال کې چې دا داخله دي ما په هغه څه حذف صدره چې ابتدای حذف شوي وي په کلامهم د دې په کلام کې ومن لغاتي د دې د کوفینو او د بصرینو د مذهب سره څه تعلق نشته یو دوه لغته اسم دی او یو دوه لغته پکې نورم دي ومن لغاتي او د لغاتو د اسم نه دام راغلي سومون سیمون سم او سم هم ورته وایي قال شاعر ویلی بسم الذي في كل سورة سمه د هغه ذات په نوم شروع چې په هر صورت کې سمه نوم د هغه دی نو اسم به سم استعمال شه سم هم د قشان استعمالی کې دا لغات دي فالاسم ان يريد به اللفظ دا آخري بحث دی د اسم متعلق پنځم بحث دی کې به یو مسئله ذکر شي او یو دو اعتراضات او د هغې جوابات دي مسئله دا ده چې اسم عین دی د مسما سره او که غیر دی هلکه تاسو اسم او مسما پیژنئ زید اسم دی او کم زید دپاره چې مور او پلار ایښی دی بار ګرځي را ګرځي هغه مسما ده ذات چې زید ذکر شي هغه بار زید ته مراد دی که دا نوم ته مراد دی هلکه که قرینه د عینیت موجوده وي نو بیا اسم عین دی د مسما سره او چې قرینه د غیریت موجوده وي نو بیا اسم غیر دی د مسما دپاره د عینیت دپاره د قرینې مثال کتب زیدن زید لیکل کړي دي دلته زید نه مراد
هغه زید دی چې خارج کې دی او ګوتې ورسره دي ځکه لیکل خو زیدون کې خو زا یا دال دا خو لیکل نشي کولی نو دلته د زید نه مراد هغه شو دلته اسم د زید عین شه د چا سره مسما سره او چې قرینه د غیریت وي نو بیا غیر دی لکه کتب زیدون زید لیکل شوی دی نو د دې نه کم زید مراد دی اسم مراد دی مسما نه ده مسما لیکل خو څوک نه کوي که نه نو دلته قرینه د غیریت ده هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه چې نه قرینه د عینیت وي نه قرینه د غیریت وي بیا اسم عین دی د مسما سره او که غیر دی لکه ته وایې رأیتو زیدن زید مې ولیدو دلته اوس نه قرینه د عینیت شته نه قرینه د غیریت شته دلته د زید کم زید مراد دی په دې کې اختلاف دی د معتزله او د بعضې اشاعره بعضې اشاعره وایي چې نه قرینه د عینیت وي او نه قرینه د غیریت وي نو مراد به ذات او مسما وي مراد څه ده ذات او مسما لکه رأیتو زیدن معنا به داسې شي رأیتو ذاته د زید ذات مې لیدلی دی او معتزله وی مراد به لفظ د اسم وي رأیتو زیدن معنا دا د ای لفظه د زید لفظ مې لیدلی دی هلکه تاسو پې پوه شئ چې نه قرینه د عینیت وي او نه قرینه د غیریت وي بیا به د اسم نه مراد ذاتی او که اسم به اسم به عین وي د مسما سره که غیر به وي نو اشاعره وایي چې اسم به عین وي د مسما سره او معتزله وایي مراد به لفظ د اسم وي یعنی اسم بغیر د مسما نه هلکه تاسو پې پوه شوئ د بعضې اشاعره و دلایل یو درې دلیلونه دي اول دلیل سورة الرحمن 88 آیت کې الله وایي تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام برکت والا دی نوم د رب ستا چې خاوند د جلال او د اکرام دی برکت والا دی نوم د رب ستا نو اسم دلته د اسم نه مراد ذات دی ځکه برکت والا خو ذات دی که نه هلکه پې پوه شئ دلته دا اسم عین دی د مسما سره دویم دلیل سورة الاعلی اول نمبرات سبح اسم ربک تسبیح بیان کا پاکی بیان کا د نوم د رب ستا دلته پاکی د ذات بیانېږي که د لفظ دلته معلومه شوه چې اسم نه مراد ذات دی ذات عین دی د مسما سره دریم یو فقهي مسله ده یو سړی خپل ښځې له طلاق ورکړي داسې ووایي ان فاطمه طالقن دلته دا طلاق به لفظ واقع شه که به ذات واقع شه ځکه لفظ د طلاق سره څه کاري نو معلومه شوه چې اسم عین دی د مسما سره د معتزله و دلایل معتزله وی خدای قرآن کې وی قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى الله را بلای که رحمان را بلای الله د پاره ښکلي نومونه دي نو اسماء کې تعدد راغی نو که اسم عین شي د مسما سره دا به مستلزم شي تعدد د ذات لره او تعدد د ذات منافی دی د توحید سره نو اسم عین نه دی د مسما سره لکه تاسو پې پوه شئ دویم دلیل حدیث کې دی ان لله 99 اسما د خدای یو کم سل نمونه دي دلته هم تعدد په اسماو کې راغی که اسم عین شي د مسما سره نو تعدد به په مسما کې راشي کم چې منافی دی د توحید سره دریم دلیل هغوی وایي اسم مرکب دی د اصوات او د حروفو نه که د عین شي د مسما نه نو مسما به مرکب شي او حال دا دی چې تاسو ویلي دي د الله باره کې لانه بسیط ذهنا و خارجا څلورم دلیل
اسم مختلف کیږي په اختلاف د اقوام او د اعصارو، زمانو کې امنم بدلیږي، قومونو کې، ژبو کې، څوک خدای ته یو نوم والی، څوک ورته بل څه وایي کنه، خدای مختلف نومونه دي هره ژبه کې. نو که اسم عین چې د مسما سره نو بیا به تغییر راشي په چا کې؟ په ذات کې. او الله تعالی په ذات کې خو تغییر نه راځي. هلکه پې پوه شئ. قاضي بیضاوي محاکمه کوي. محاکمه وایي دا نزاع لفظي ده. تاسو پې پوه شئ دا څه ده؟ ځکه دی وایي د اسم نه به مراد یا لفظي یا به ذاتي یا به صفتی. که د اسم نه مراد لفظي نو بیا دا غیر دی د مسما سره، لکه معتزله چې وایي. او که د اسم نه مراد ذات شي نو بیا عین دی د مسما سره، لکه بعضې اشاعره چې وایي. او که اسم په معنا د صفت سره شي نو دا بیا منقسم دی چاته؟ اقسام ثلاثه ته، یا به عین د مسما سره، یا به غیر د مسما سره، یا به نه عین او نه به غیري. عین به د مسما سره لکه وجود، غیر به د مسما سره لکه تخلیق او ترزیق، او یا به نه عین او نه به غیري لکه علم او قدرت صفات ذاتیه د باری. تاسو ویلي لا هو لا عینه ولا غیره. تاسو پې پوه شئ. نو بیا دا ابوالحسن اشعري هم دقه مسلک دی. نو دی محاکمه کوي چې دا نزاع لفظي ده. ګورئ، فالاسم اسم ان اريد به اللفظ، که مراد په دې سره لفظ شي په غیر المسما نو اسم د مسما نه غیر دی. لأنه يتألف من اصوات، ځکه دا اسم جوړ دی د اصواتنا مقطعات چې ټوټه ټوټه کېږي، غیر قارة ټول جمع نه دي، ټول نه دي جمع. چې تلفظ په یو حرفو کې نو چې په بل حرف تلفظ کې نو دا ختمیږي، غیر قاره دي. ويختلف باختلاف الامم، او مختلف کېږي په اختلاف د امم او د اعصارو. متعلق دي د اصوات مقطعو غیر قارهونه. نو که عین شي د مسما سره نو مسما به مؤلفه شي. د مختلف کېږي په اختلاف د امم او د اعصارو. بعضې زمانه کې خدای ته خلک یو نوم یا اخلي، بعضې وخت کې بل وخت نوم. نو په دې کې اختلاف په اسماو کې راغی. نو که عین شي نو په مسما کې به هم اختلاف راشي. ويتعدد تارة ويتحد اخرى، کله متعدد شي او کله متحد شي. تعدد هم پکې راځي ګڼ نومونه. نو که عین شي نو تعدد به پکې راشي په مسما کې هم. والمسمى لا يكون كذلك، مسمى خدا سے نه ده، نه مؤلفه ده، نه پکې اختلاف او تغییر شته، نه پکې تعدد شته. الکه په پوښتنه و ان اريد به ذات الشيء، کچرته اسم نه مراد ذات د شی شي، دا دویم احتمال دی. په هو المسمى، دا عین د مسمى سره لکه څوک چې وایي، لکه بعضې اشاعره چې وایي لکنه لم یشتهر بهذا المعنى، لیکن په دې معنا باندې نه د مشهوره چې د اسم نه د مراد ذات شي. اسم چې چرته وي نو مراد به ترې لفظ وي. اوس بعضې اشاعرو دلیل پیش کړی چې تبارک اسم ربک او سبح اسم ربک. نو دلته اسم نه عین ذات مراد دی، ځکه برکت هم ذات ته منسوبېږي، اسم ته نه منسوبېږي. همدارنګې تسبیح هم د ذات کېږي، نو د اسم نه مراد ذات دی. نو دی وایي او دا قول د الله تعالی تبارک اسم ربک او سبح اسم ربک، المراد به اللفظ، مراد په دې سره لفظ دی. لأنه کما ينجب، لکه څنګه چې واجبه ده تنزیح ذاته و صفاته، صفائی د ذات د او د صفاتو د نقایصنا. یجب واجب ده تنزیح الالفاظ، صفائی د هغې الفاظو چې وضع شوي دي لها د ذات او صفاتو ته د رفسنا فحشنا وسوء الادب او د بې ادبۍ نه. لکه څنګه چې تنزیح د ذات کېږي، همدارنګې تنزیح د صفات هم ضروري ده. د اسم نه مراد لفظ دی، نو عین نه دی د مسما سره. لکه په پوه شئ، دا یو جواب شو. اول اسم فيه مقحم، یا لفظ د اسم په دې کې زائد دی. سبح اسم ربک څه معنا ده؟
سبح ربک. تبارک اسم ربک سمانا تبارک ربک. کما پی قول شاعر لکه په دې قول د شاعر کې چې راغلی الى الحول ثم اسم السلام علیکما ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتذرا. الى الحول د کال پورې دا جاهلیت او شاعر لوریانو ته چې زمړ شمنو کال پورې برا پورې پسې جاړي و الى الحول د کال پورې و جاړي ثم اسم السلام علیکما بیا دې پتا سو د خدای د طرفه سلامتی آئی ثم السلام علیکما بزی ثم اسم السلام علیکما اسم دلتا زائد دے سبح اسم و تبارک اسم ککیم زائد. دا دو احتمال شو اسم نا مراد لپس نو غیر ذات اسم نا مراد ذات نو عین مسمى او و ان اريد به الصفه او کدا اسم نا مراد صفت شي لکه دا چې رائے د شیخ ابي الحسن اشعری دا ان قسم بیا دا منقسم کیږي انقسام صفت عنده لکه صفت چې منقسم ده د پنيز الى ما هو نفس مسمى و الى ما هو غيره و الى ما ليس هو ولا غيره. یا به نفس مسمى لکه وجود یا به غیر مسمى لکه خلق تخلیق او ترزیق و الى ما ليس هو ولا غيره. او تقسیم ده هغه څه چې نه عین دی او نه غیر دی لکه علم او قدرت. صفت درې قسمه ده نو لفظ هم بیا په درې قسمه شو اسم هم په درې قسمه شو. یو عین دی د مسما سره یو غیر دی او یو نه عین دی او نه غیر. الکه دې ځای پورې تاسو پوښتنه و انما قال بسم الله تاسو ته ما ویلو چې پنځم بحث اخره کې یو دوه اعتراضات یو دغه جوابات. اول اعتراض دا دی دلته خو مدد غواړي په نوم د الله او مدد خو د خدای نه غوښتل پکار دي. دا بسم الله په ځای بالله ولې نه ویلې بالله الرحمن الرحیم. جواب دار کبا د مصاحبت د پارشینو تبرک کبا د استعانت د پارشینو استعانت او تبرک او استعانت په نوم د خدای غوښتل کیږي ذات نه خو نه کنه بلکې په نوم به یادې کنه. وانما قال بسم الله ولم يقل بالله ونويله لان التبرك والاستعانه بذكر اسمه ځکه تبرک او استعانت حاصلې په ذکر کولو د نوم د الله. او دیم جواب دار للفرق بین الیمین والتیمم چې د قسم او د برکت په مین کې فرق راشي. ته به وایي چې بالله دا برکت دی او خلک به وایي چې دا لکه چې قسم د کتاب په ابتدا کې قسم وغوړو. دیم اعتراض باقرا بسم ربک التستاسو خیال له بان روسته الف ذکر شوی دی او دلته بسم الله کې د بان روسته الف نه دی لیکل شوی. ته وایي د کثرت استعمال د وجه نه خو الف ختم شوی دی د رسم الخط مسله ده خو بای وګدا کړی ده بای څه کړی ده د دې الف په عوض کې ولم يكتب الالف على ما هو وزن الخط الف نه دی لیکل شوی لکه دا چې وزن د خط ته د کثرت الاستعمال د کثرت استعمال د وجه نه وتوبلت الباء عوض عنها باو وګدا شوی ده عوض د دینه. درود شریف اللهم صل